استداب ده په بیان د هغه غلام تښتېدلي کې اخذه نیول د غلام چې هغه تښتېدلی وي احب دا بهتر دی د پرېښودو نه نیول بهتر دی چا وس رسېدلو ودې نیسي پوه شوې او که ستا وس رسېدلو او په دې ارادې چې دا ضایع کېږي دا کوم خوا چې روان دی مړ کېږي یا پلانې شی کېږي نو بیا نیول واجب دی او که دا اراده وه چې بس وبینسم تر څو چې مالک پیدا کېږي ما ته خو به خدمت کوي نو دا صورت باندې بیا نیول حرام دی اخذه نیولی چې دی احب دا بهتر دی د پرېښودلو نه لیکن ان قوی علیه که ستا دا قدرت او قوت و چې دا سړی ونیسي ومن رده چا چې ونیو او رد کو واپس راوستلو مالک ته مدت سفرین خو چې د مدې د سفر په اندازه باندې تښتېدلی و څومره اندازه د سفر ده دومره دی تښتېدلی و په هغه علاقو کې تا ګیر کو او تا راوستو فله 40 درهما 40 درهمه به د سړي حق کېږي چې مالک به یې دته ورکوي چا چې دی راوستی دا 40 درهمه د حدیث نه ثابت دي نبی علیہ السلام ویلي 40 درهمه به ورکوي بس دا شرعي حکم شو ولو قیمته اقل منه اگر چې دا غلام ټول د 40 درهمو نه چې دا غلام د 40 درهمو نه بیا هم 40 درهمه به په ورکوي صرف غلام کې او د بل څوک تختېدل دغې کې نه کنه غلام خبره ولو قیمته اقل من ومن رده او چا چې راوستو دا غلام اقل منها د دې مدیر د سفر نه د کم اندازه پورې تښتېدل او چا راوستلو فبحسابه په حساب د دې مدې د سفر باندې حسابېږي به مثال مدت د سفر 90 کیلومتره ده په 90 کیلومتره باندې چې دی دا دغه روپیو مثال یې 40 درهم و که دا سړی 40 کیلومتره لرې تښتېدلی او هلته چا ګیر کو راوستو نو په هغه باندې به 20 درهمه راشي داسې اندازه باندې به ورته به حساب والمدبر وام الولد كالقن د چا مدبر تښتېدلی دی چې ورته یې زما د مرګ نه وروسته به آزاد یې د چا ام ولده هغه چې بچي ترې راوړي داسې وینځه تښتېدلی وه دا چا راوسته کالقن د حکم داسې دی لکه د نور غلامانو غوندې چې نور غلام باندې څو روپۍ ورسره کم صورت دی هغه په ده کې هم شته وان ابق من الراد چا چې ونیو د دنم بیا پسې وتښتېدو لا یزمنو دی پې نه ضامن کېږي مالک دې ته نشي ویلی چې اوس ته زما ضامن تا خو نیول او د تا نه تښتېدلی ته به یې ما ته را پیدا کړې دا پې نه ضامنېږي څنګه وخت کې پې نه ضامنېږي لو شهده که چېرته د په ده شاهدان نیولي وو انه یأخذه لیرده چې ما دا د دې په خاطر نیسمه چې دې مالک ته ورکړم یعنې دا چې کله غلام څوک ونیسي نو دی به یو دوه کسه په دې شاهدان کې چې ګوره دا سړی خو ما ونیوو دا مې ور دې ته نیولی چې دې به مالک ته ورکوم چا چې تښتېدلی هغې ته به ورکوم په دې شاهدان ټاکلي بیا ته دا وتښتېدلو چې وتښتېدلو نو دی ضامن نه دی پوه شوې او که چېرته داسې و چې ځان ته یې نیولی و ځان ته یې نیولی و چې بس ومې نیو ما سره دی غلام مې دی لکه غلام دی خدمت به راته کوي نو بیا که چېرته مالک کې به د ده نه زما دغه غوښتی شي تاوان غوښتی شي وجعل الرهن او تاوان د ګروي چې دی علی المرتهن په هغه چا باندې چې چا سره د ګروي خیر دی پوه شوې ګرو خو پېژنې که نه
غلام د چاته ګرو ورکړلو دی غلام ته نقصان ورسېدو چاته چې ورکړه دغه به نقصان اخلي کور د چاته ګرو ورکړلو چې دې کور ته نقصان ورسېږي هغه سړی ذمهوار دی چا اخیستی دی وامر نفقته كاللقطه او امر قصا او ترتیب د نفقې د خرچي د دغه غلام تختیدلی چې تا نیولی دی د خرچي انتظام څنګه دی كاللقطه داسې دی لکه څنګه چې هغه ماشوم پیدا شوی دی تا ماشوم پیدا کړي یعنی د خرچه په حکومت تا که چېرته پې تا شاهدان نیولي وو نو بیا خرچه په حکومت یا دا چې کله هغه کس راشي د تا نه خرچه غواړي دغه غواړي غلام غواړي نو ته به ورته چې ما پې دونه خرچه کړې ده 10 ورځې مې ساتلی دی زما پې دونه خرچه شوی پیسې راکړه غلام ته یو څه کتاب المفقودی کتاب دی په بیان د هغه کس باندې عام سړی چې ورک شي که نه دا خو غلام دی تښتېدلی دی یو عام سړی ورک شو مفقود ورک شوی څه شی دی هو غایب هغه سړی دی چې ورک وي غایب وي لم یدر موضعه چې دا پته نه وي چې دی چېرته دی سړی دی مړی ژوندی ورک شو نه وي معلوم د هغې ځای وحیاته ژوند معلوم نه و موته مرګ نه معلوم مرګ ژوند ځای یو پته نشته یعنی هیڅ خبره نشته وینسب القاضي او وبټاکي قاضي من یاخذ حقه یو کس به د پسې وټاکي چې هغه به د حقوق اخلي د دې سړي یو چا باندې پیسې یو ځای چاته په کرایه ورکړی دی مثال که نه یو ځای چاته په اجاره ورکړی دی یو ځای نه آمدني ده یو چا سره حقوق دي د دې ټولو خبرو دپاره به یو سړی وټاکلی شي چې ته به د ده دا امور سرته رسې پوه شوي من یاخذ حقه چې د ده حق واخلي ویحفظ ماله او د ده مال محفوظ کی ويقوم عليه او د ده په مال باندې ودرېږي پوه شوي وينفق منه او بیا د دې مال نه دی خرچه وکړي نفقه وکړي على قریبه د ده په خپلوانو باندې د ده په رشته دارانو باندې هغه به کوم رشته دار باندې کېږي ولادن چې د ده سره د پیدایشي رشتې وي پیدایشي رشتې وي یعنې دا چې د ده په پلار او مور باندې په نکاح او اور نیکه باندې که ورته موجود و او هغه فقراو دوی ته ضرورت و چې د ده نه خرچه وکړي نو هغې باندې به ته خرچه کوي او د ده بچو د بچو په بچو د بچو په بچو باندې که هغه فقیرانو په دې هم ته خرچه کېږي وزوجته او په ښځه باندې د دې خرچه ضرورت و نو د ده خرچه به د دې د مال نه دا سړی به ورباندې کوي ولا يفرق او جدائی به نه کوي قاضي بینه و بینها د دې سړي او د ښځې په منځ کې د ده ښځې ته به اجازه نه ورکوي چې بل څوک میړه وکړي یا دغه وکړي قاضي به دا نه وایي چې ته آزاد ما آزاده کړې ته ورشه بل میړه وکړه پوه شوي وحکم بموته او حکم به کېږي په مرګ د دې سړي باندې بعد 90 سنتنا د پیدا د ورکوالي د ورځې نه تر 90 کاله بعده پورې 90 کاله چې کله تېر شول نه وروسته به حکم وشي چې مرګ یې اوس بس دی مړ حساب کوي 90 کاله بعد بیا که ښځه چېرته میړه کوي نو ودې کېږي دلته یې پته نشته 4 کاله بعد هم خلکو ته ورکړي دي پنجاب کې نه دی په 4 کاله بعد هم خلکو ته حکمونه ورکړي دي هلته پې 2-3 بچي په بلې راوړي دي بیا چې ورته میړه ډک کېناستلو چې دغه دی کله د ادارو اوچت کړي بیا هغه چې دغه کې 2 کاله بعد ډک راشي هلته ښځې 3 بچي د بل نه راوړي بیا دې په دروازې ونه وایي زه کوئی بات نه درې هغې نه راوړي څه ورته هېڅ خبره نشته وحکم بموته حکم به د هغې په مرګ باندې کېږي بعد 90 سنتن د 90 کاله نه بعد به قاضي حکم وکړي چې دا ستا دغه سړی اوس مړ حساب دی نو تعتد وتعتد امرأته ښځه به یې وروسته دې نه عدت ته کېږي پوه شوي عدت ته به کېږي عدت ته به کېږي وورث منه او میراث به تقسیم شي میراث به تقسیم شي حینئذ په دې وخت کې لا قبله د دې نه مخکې به
د میراث هم نه تقسیمیږي. ولا يرث من احد، او دا سړی به د هیڅ چا نه میراث نه وړي. دا به سړی به د هیڅ چا نه میراث نه وړي. مثال دا سړی دی ورک د 40 کاله 50 کاله بعد مثال د پلار مړ شو، د مور مړ شو، د بل څوک نه څوک د مړ شو، نو دې ته به میراث نه ورکولی کېږي. دې سړي ته به میراث نه ورکولی کېږي. دا په میراث کې نه حسابي. ولو كان مع المفقود وارث، که چرته و د دې ورک شوي سړي سره یو بل وارث، یو بل کسب داسې ورسره موجود و، خپلوان 2 کسه په یو ځای ورک شوي، یحجب به، چې دغه ورک باندې هغه دغه ورک باندې هغه هم د دغې نه محرومېدلو، د میراث نه محرومېدلو، نو لم يعط شيء، هغه وارث ته هم شی نه ورکول کېږي. سړی ورک دی، سړی ورک دی که نه، سړی ورک دی، دا یو بل کس هم ورسره ورک دی، خو دا بل کس داسې دی چې که دا سړی موجود وي او دا سړی موجود وي، نو دی د وراثت نه محرومیږي. دی د وراثت نه محرومیږي که داسې حالت آتو چې که دی نه وي خو دې ته وراثت میلاویږي، که دی دې ته وراثت نه میلاویږي، بس بیا دی هم وراثت کې نشته او دی هم پکې نشته، دواړه پکې راشي. خو لیکن که محرومېدو وان انتقص حقه، که نه په ده باندې څه حق صرف کمېدلو که نه، مثال یو ورور اضافه شي خو حق نه میږي که نه، د په ده په وجه باندې کمېدلو مثال صرف، نو یعطى اقل النصیبین، بیا به دې بل کس نه چې بل ورسره ورک دی، چې کله د ده میراث تقسیمېدلو د ده 90 کاله پوره شو، د ده 90 کاله پوره شو او دې ته مثال بیا دغه ورکول کېدلو شو، نو هغې ته به اقل النصیبین، چې هغه پیسې کې د ټول نه وړی څه دغه به بیا هغې ته ورکول کېږي. ويوقف الباقي كالحمل، پوه شوې، او نور به پاتې شي خپلوان کالحمل، لکه څنګه چې حمل پاتې کېږي. سړی مړ شي که نه، پوه شوې، او د ښځې په ګېډې باندې بچی ورنه پاتې شولو که نه، بچی ورنه باندې پاتې شو، دا وایي چې کالحمل کما يوقف بالحمل فإن مات وترك امرأة الحمل فلا يخلو إما يكون غير حاجب للورثة أو كان حاجبا، فإن كان غير حاجب شاركه مثل ما إذا مات وترك ابنين وحمل، فعلى قول ابن يوقف سلسل ما عليه، وعلى قول محمد نصفه، وعلى المفتى به سلسه، وقول أبي يوسف سورة الحاجب فضل في مطلب یو سړی مړ شو که نه، 2 بچي پاتې شو، یو د حمل پاتې شو، اته 9 میاشتو بچی په ګېډه باندې د ښځې که نه، نو بیا به داسې کار وشي مال به 3 حصې کې یوه حصه به د موقوفه ودرې، یو حصه به موقوفه ودرې که نه، چې ودرېږه دا ماشوم ژوندی پاتې کېږي، دغه دی ژوندی پاتې کېږي که نه پاتې کېږي، هغې ته به توقف وکړي، لږ به ورته صبر وکړي تر څو پورې ژوندی پاتې شو. هغه مثال کوي، وایي د دې نورو خلکو مثال هماغسې دی چې د دې خلکو مال هم بس موقوف پاتې شو، لکه نه به ور تقسیمېږي ورباندې په هغه ورک کې، همداسې به پاتې کېږي.